وای د جنۍ دپاره نمره او برزه نوم کې خل څنګه دي؟ نمره او برزه نوم کې خل دواړه جایز دي. او نمره دا د نمر نه دی، نمر پړانګ ته هم وایي، او نمره هغه کپړې ته هم ویلی کېږي چې پای کې لکیري وي. او برزه دا د بروز نه دی، او بروز ښکاره کېدو ته وایي، دغه معنی ده. یو کس وایي چې د قضای عمرې باره کې څه حکم دی؟ قضای عمرې دا نشته دی، نه قرآن پاک کې شته، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې شته، نه د صحابو په زمانه کې شته، نه د تابعینو په زمانه کې شته، خیر القرون کې. او قضای عمرې دې ته وایي چې بعضې خلک په رمضان کې په وروستۍ جمعه کې مزونه وکړي 15. دی وایي چې د ټول ژوند مزونه راوګرځېدل. که چېرې دا وی نو د الله رسول نه به د قضا مز مبارکې دا نور احکام بیا نو صادر. د قضا مز حکم دا دی چې کوم مزونه تا نه قضا شي به یې هغه ټول براړي. او که ته وایې چې دا ډېر زیات دي نو ته خپل همت وکړه، ملا وتړه، او چې کله دې قدم واغشتو مزونه دې شروع کړل نو کېدای شي الله درته ټول معاف کړي. وایي چې د سحر جمع ولاړه ده او سنت پاتې دي رانه، نو په جمع کې به شریک کېږم او که سنت به کوم. چې پوهېږې چې دویم رکعت کې امام نیوی شم په قیام کې نو بیا سنت وکړه. خو سنت په هغه ځای کې مه کوه چې کوم ځای جمع ولاړه ده. لکه دا حال دی په دې کې جمع ولاړه ده سحر، نو ته سنت بهر په غولي کې وکړه، په برنډه کې وکړه، لاندې ځای کې وکړه. او چې کله پوهېږې چې دویم رکعت هم امام سره نشم نیوی نو بیا سنت پرې د جمع کې شریک شه. یو کس وایي چې مسواک مې وکړو، د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی نو د روټۍ یو خصوص هغه په خوله کې و، هغه تیر شو، نو روژې باندې څه اثر پر روزي وکړه نه. نو که چېرې هغه شی د چڼې د دانې نه کم وي او هغه تیر شو په خوله کې و، غاښ کې نښتی و، نو په روژه څه اثر نه پر روزي. بهتر دا ده چې هغه راوباسي. یو کس وایي چې دلته دارالایمان کې د اعتکاف ترتیب شته او که نه؟ نو دلته هغسې ترتیب نشته لکه څنګه چې کربوغه کې دی. ټول ملګري دلته نځي کربوغې ته، او څه کال د هغې ترتیب دا دی چې کوم یو ورور تلل غواړي نو هغه ټوکن واخلي دلته، ځکه چې هلته کسان ډېر زیات ځي، بیا د هغې سنبالول کله کله ګران شي، او بیا چې کوم معتکفین مخکې نه تللي دي نو هغې ته ګران شي. نو اوس ترتیب دا جوړ کړی دی چې ټوکن به اخلي هلته به لاړ شي. نو دلته کې هغسې اجتماعي ترتیب نشته. چې کوم سړی اعتکاف ته کېناستل غواړي نو یو خو خپل جومات کې کېناستی شي، لیکن هلته اعتکاف کې نور ډېرې فایدې دي. اعتکاف هم کېږي، هغې سره سره چې کوم دی اصلاح او زده کړه هم کېږي. وایي د سحر د مز نه پس مې ټوت پیسټ استعمال کو، د غاښونو کریم. بیا راته پته ولګېده چې زما خو روژه وه، نو روژه مې ماته شوه او که نه. که چېرې ټوت پیسټ استعمال سره د هغه کریم تیر شوي نو روژه نه ماتېږي. البته مکروه ده چې څه دې خوله کې و هغه دې بهر راوتوکل. او که چېرې ستا روژه هیره وه بلکل چې زما روژه شته او که نشته نو بیا خو نه ماتېږي. یو کس وایي چې زما پیغلې خویندې دي 3، په هغې کې یو معذوره ده، آیا زه سرسایه هغې ته ورکولی شم او که نه؟ نو او خور ته سرسایه ورکولی شي، ورور ته ورکولی شي. وایي یو کس دی هغه مز نه کوي او هغه وایي چې زما نیت صفا دی. مونږ هغه ته وایو چې روژه مز نه کوې نو روژه هم بیا مه نیسه. تر څو چې ستا دا وینا ده چې مز نه کوې روژه هم مه نیسه، نو دا تا غلطه وینا کړې ده. دې نه رجوع که توبه وباسه. ځکه چې یو سړی یو ګناه کوي تا ورته دا بله هم کوه، داسې مه کوه. هغه یو حکم مات کړی او تا ورته بل هم یاد کړو، نو دا طریقه نه ده. چې مز کوي دا روژه نیسي دا ډېره ښه خبره ده، او د مز ورته وایه چې مز هم کو، ځکه چې ټول دین دا دی. او هغه چې وایي چې زما نیت صفا دی نو دا مز د نیت دپاره نه دی، دا مز د الله بیل حکم دی. روژه د خدای بیل حکم دی، زکات د خدای بیل حکم دی. هر یو حکم په هغې سره ادا کولو باندې ادا کېږي. روژې نیو سره مز نه ادا کېږي، مز کولو سره روژه نه ادا کېږي، او روژې نیو سره زکات نه ادا کېږي، زکات سره روژه نه ادا کېږي. هر یو بیل حکم دی، دا بیل په خپل ځای به راړي.
وایي چې د احرام د خلاصولو نه مخکې د احرام نه د وتو نه مخکې که چېرې د زنانه ویښته ښکاره شول څادر یې د سر نه لرې شو د ویښتو پرې کولو دپاره نو په دې باندې صدقه یا دم شته او که نه نشته پې باندې وایي صلات تسبیح کې څلور قل ویل دا څنګه دي دا دغسې ویلی شي لیکن که ته دا وی چې په دې کې صلات تسبیح ویلو کې د دې څلورو قلو ثواب دی خاص نو دا نشته دی دا بیا د ځان نه خبره ده یو کس وایي چې پلار یې بهر دی بهر ملک او ښځه او بچي په پاکستان کې دي نو سرسایه چې دی د ښځې او د بچو ورکوي نو په کوم حساب به ورکوي نو که دلته په پاکستان کې ښځه سرسایه ورکوي نو د پاکستان په حساب به ورکوي او که بهر دا سړی ورکوي نو دی به د هغه ځای په حساب سره سرسایه ورکوي بل تپوس یې کړی دی چې یو مسافر د کرایې په کمره کې پاتې کېږي او د سره دوه هندوان دي نو آیا دی د هغوی سره خوراک خوړی شي د هندو سره خوراک خوړی شي لیکن هغه سره به د دوستۍ اظهار نه کوي دوست به نه جوړی که تا د خوراک سره هغه دوست جوړ کړي نو دا ګناه وایي د اعتکاف دپاره د ماشوم بالغ کېدل دا ضروري دي او که نه نابالغ هم اعتکاف کولی شي نابالغ اعتکاف ته کېناستل نه دي پکار بالغ سړی هغه د اعتکاف په اعتکاف کې اعتکاف کوونکی معتکف اذان او اقامت کولی شي او که نه نو جواب دا دی چې او کولی شي اذان هم کولی شي او اقامت هم کولی شي هغه وخت کې که چېرې اذان جومات کې دن نه کېږي چې ورپسې بهر نوځي بل تپوس یې کړی دی چې معتکف اعتکاف ته ناست دی د پښمني اعلان کولی شي که نه او کولی شي په جومات کې دننه یو کس وایي چې زه بیمار یم تقریبا یو کال وشو زه چې خوراک وخورم نو هغه واپس الټۍ کړم دې سره زما روژه ماتېږي که نه نه ماتېږي روژه دې روژه نیسه حدیث مبارک کې راځي الصوم مما دخل لا مما خرج روژه د هغه څیزونو ده چې کوم دننه ځي چې کوم بهر راځي د هغې نه نه ده یو کس وایي چې امام صاحب د ماسخوتن په مونځ کې په ډومبي رکعت کې سورة الفیل ووی او په دویم رکعت کې سورة العصر ووی او چې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ته ورسېدو نو بیا مخکې سورې 3 حصه تلاوت که فلهم اجر غیر ممنون دا مونځ وشو که نه مونځ وشو فاسد شوی نه دی یو کس وایي چې یو سړی دی هغه اعتکاف ته ناست دی هغه د جومات صفایي کولی شي که نه او یا چې څوک صفایي کوي د هغه سره مدد کولی شي که نه او کولی شي مدد صفایي کولی شي لیکن د جومات د حد نه به بهر نوځي لکه جومات نه بهر جارو والي نو هغې سره اعتکاف ماتېږي بل تپوس یې کړی دی چې بغیر ضرورته یعنی غسل پې نه اوړېدلی اعتکاف ته ناست دی او لامبي نو په جومات کې دننه لامبلی شي خو جومات کې خو د لامبلو اوبه نشي تویولی نن سبا جوماتونه صفا دي او جومات نه بهر دی نشي وتی د داسې غسل لپاره چې هغه واجب نه وایي یو سید چې هغه یتیم دی لیکن دی سید نن سبا مهنګایي ډېره ده هر یو شی ګران دی هغه ته څوک سرسایه زکات صدقات ورکوي نو دا اخیستی شي او که نه نو سید حکم دا دی چې ستا په محله کې سید غریب دی زنانه ده یا نارینه هلک دی یا بوډا د محلې خلکو ته پکار دی چې د هغې غریب سید د خپل مال نه د زکات نه علاوه د هغه سره تعاون کوي او که خدای خوشحالی او د الله رسول خوشحالی او د هغې نه علاوه دا اخیستل هغې ته جایز نه دي زکات مخکې نه دا مسله داسې را روانه لیکن اوس بعضې حضرات دا وایي چې وخت داسې رالو چې د سید او د څوک تپوس نه کوي غیر سید خو به زکات واخلي هغه به څه وکړي لیکن بل طرف ته به سید نه به هغه ته څوک دغسې ورکوي او نه به زکات ورکوي هغه به سختې ورځې شپې تېرېږي مجبورۍ نه استعراري حالت کې بیا خود اخیستی شي خو دغسې ګاونډ خلکو ته پکار دی چې د سید بندوبست وکړي یو کس وایي چې د یو ادارې مشر ته سر یا سر جی ویل ټیک دی او که غلط دی سر یا سر جی دا د انګریزانو لفظ دی دا ټکی مناسب نه دی د هغې اتباع ده پکې وایي چې شوګر مې دی خپه مې زخمي ده د اودس کولو په وخت کې د زخمي ځای نه علاوه چې کوم روغ ځای دی نو په هغې باندې مسح کوم او که هغه به وینځم ځکه که چېرې وینځمی نو بیا خطره ده چې هغه لونوالی او د اوبو څاڅکي زخم ته راشي او نقصان راورسوي
تا ته دا پکار دی چې د شوګر والا د زخم د خپې هغه ډېر خطرناکه مسله وي، ته په هغې باندې پټۍ ولګو او دس کوه او باقي ځای باندې بیا اوبه تویو، په هغې باندې د پټۍ لګولې د جبیره، نو هغه به انشاءالله زخم ته اوبه نه ځي، او په هغې جبیرې او پټۍ د پاسه لوندې ګوتې راکاږه. یو کس وایي چې آیا د صحابه کرامو په زمانه کې په تراو کې ختم قرآن ثابت دی او که نه؟ نو او د صحابو په زمانه کې د حضرات خلفاو په زمانه کې تراوی او په تراو کې قرآن پاک دا ثابت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله په کثرت سره روایات دي چې په ډومبۍ شپه باندې ودرېدو، خلکو ته یې راشي تاسو ته مونځ کو، دا مونځ د تراو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ودرېدو او مونځ یې وکړو، اوږد مونځ یې وکړو. په دویمه شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښو، په درویشتم باندې کړی و، نو په څلېرویشتم شپه باندې راونوتو مبارک، بیا پنځویشتم شپه باندې بیا راووتو، بیا خلکو ته وی چې راشئ تاسو ته مونځ وکړه. بیا ورپسې صحابه ودرېدل، نو بیا یې د هغې نه ډېر ناوخته کړو، ډېره برخه یې پکې د قرآن پاک ووی. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو په شپږویشتم باندې بیا مبارک راونوتو، بیا په اوویشتم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتو، صحابو ته وی چې راځئ. نو صحابي وی روایت کوونکې چې دومره اوږد مونځ یې راکړو د الله رسول چې مونږ وی پېشمنۍ به څنګه کوو، لږ وخت و سبا راختو کې، په هغه لږ وخت کې مونږ زر زر پېشمنۍ و، که هغه مونځ دومره خوند کولو. هغې نه پس چې کوم دی نو وی بیا صحابه ټول ولاړو، یو کس نو پاتې په بله شپه. نو د الله رسول فرمایل چې وی کتل د معتکف نه مبارک سر بهر کو او خلکو ته وی چې ځان ته مونځ کوئ. او دی فرمایل که چېرې ستاسو دغسې شوق الله جل شانه وویني او زه دا مونځ دغسې در کوم، نو تاسو باندې فرض نشي. نو اوس تراویح شته دی خو فرض نه دي، سنت دي او حضرات خلفاو کړي دي او ته قرآن پاک پکې ختم کړي. یو کس وایي چې د زنانو اعتکاف په رمضان کې د صحابیاتو د عمل نه ثابت دی او که نه؟ او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې اعتکاف ته کېناستو نو بیبیان هم ورسره کېناستې، یو بیبي ورسره کېناسته، نو بیا چې وکتل نو د هغې په لیدو سره نورې بیبیان هم رالې، په جومات کې کېناستې، کور کې نه. او دا هغه زمانه وه چې کله به زنانو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جومات کې مونځ کول. بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو کوټې د جومات په دې اړخ کې متصل وې، څه اخوا هم وې څه د جومات دیوال کې، نو نږدې وې. نو خپل خپل دروازې نه راوتې دي، ځان ته یې جونګړې جوړې کړي، په هغې کېناستې. نو چې یو نو پیغمبر علیه السلام څه نو ویلي، خو چې وې کتل چې دا خو ټولې دي، نو د الله رسول وفرمایل خپل معتکف یې اوچت کو، وی زه نه کوم اعتکاف، چې ګینې تاسو خو ټول راوتي یئ. په هر حال اعتکاف د زنانو د امهات المؤمنینو ثابت دی په مسجد نبوي کې، خو چې کله نه په جومات کې د جمع مونځ د صحابو په دور کې بند شوی دی، پابندي شوه، نو د اعتکاف هم په جومات کې پابندي شوه. اوس به زنانه اعتکاف چرته کوي؟ نو زنانه اعتکاف کولی شي په کور کې به کوي، او د هغې طریقه دا ده چې په کور کې ځان ته یو ځای مختص کړي چې دا زما جومات دی. د کور مشر ته پکار دی چې سړی وس وي، نو نن سبا مونږه مختلفې کمرې دي، وایي دا بیډ روم دی، دا ډرائنګ روم دی، او دا فلانکی دی، او دا ډینګړی دی، دا مهمانخانه ده، او دا د خوراک ځای دی، تر دې چې د بولو د قضای حاجت غذای دومره سوتره جوړ کړی چې ختمه یې پې کړي. لیکن چې کوم شی نی نو هغه جومات دی، جومات یې په کور کې نی. نو جومات دپاره هم په کور کې ځان ځای جوړول پکار دی. که ته د خټو لوټو کور جوړی نو یو ځای مختص که چې دا جومات دی، بیا په هغې کې څه کول پکار دی؟ په هغې کې یو څو کارونه کو چې کومې زنانه په کور کې مونځ کوي نو هغې د هغې کمرې کې کوي، هغې کمرې کې، ځکه چې دا د هغې جومات دی. چې کومې زنانه تلاوت کوي نو نور ځای کې هم کولی شي، خو هغې کې د کینې خاص کمره ده، نو د بل چا په خوب وغیره باندې به اثر نه راځي. دغسې چې څوک تسبیحات وایي په هغې کې دی کوي. که سړي نه چېرته په جومات کې جمع پاتې شوه، سفر نه راغلی او په جومات کې جمع شوي ده، دی اوس وایي چې د کور افراد ځان سره یو ځای کړم او جمع وکړم، نو بیا دی خپل کور والا، خپلې لوڼه
مور نیا وغیرہ وغیرہ دا د راجمه کې هغې ته د وی راځئ مونځ کوو چې چا مونځ نه دی کړی او بیا دې چې کوم دی نو هغې ته جمع ورکړي نو زنانه به سړو سره نه ودرېږي وروسته به ودرېږي نو دی د جمع په هغه ځای کې ورکوي چې کوم ځای د جومات دپاره مختص کړی دی دغسې چې کومه یو زنانه هغه اعتکاف ته کېناستل غواړي نو هغه به هم په همدغه ځای کې کښېني چې کوم ځای د جومات دپاره خاص کړی نو د دې اعتکاف کېږي وایي چې یو حافظ قرآن دی په تراو کې قرآن اوري بیا د ختم قرآن په ورځ باندې حافظ دپاره چنده جمع کېږي نو آیا دا جایز دی او که نه نو چنده جمع کول دا ټیک نه دي زمونږ حضرات کابر وایي چې په دې خیال باندې ختم کول چې څومره روپۍ به راکې او جومات ته به وځي نو 9000 به راکې 12000 به راکې دومره به راکې دومره دا ټیک نه ده د دې نه هغه تراوی چې هغه لنډې وي ښې دي په اجرت باندې نه لیکن د دې مسالو نه عوام مسلمانان چې کوم دی نو هغوی بیا نور سم اخذ کوي اوس د مولا صاحب بالکل تپوس نه کوي ستا په محله کې چې کوم عالم دی امام دی هر څه چې دی دا شی مه کوه لیکن دا خو کوه د هغه خو د جوړو د جامو د هغه د بچو د هغه د ښځې د هغه د اولاد چې تا ته ځان وقف کړی دی په دې باندې خو ته پړ یې د دې دا مطلب نه دی د عبادت عوض یې مه ګرځو ها د امامت په بدله کې پیسې اخیستل د ائمه ثلاثه وایي جایز دي زمونږ امام صاحب وایي چې نه دي جایز لیکن درې واړه امامان وایي جایز وایي دي نو صاحبین هم وایي چې جایز دي ځکه چې نن سبا د ملا صاحب چې څوک تپوس نه کوي نو ملا صاحب به امامت نه کوي چې امامت نه کوي نو جوماتونه به خوشي او خالي شي بیا به اوس خلک وړي بهرحال په تراو باندې اجرت اخیستل هم ټیک نه دي او چنده جمع کول دا مناسب نه دي دا د قرآن پاک علیاذ بالله ثم علیاذ بالله ناقدري ده پکار دا چې ته پوهیږې چې د حافظ صاحب ته ضرورت دی نو هغه وخت کې د ځان نه دی یو سړی پټ هغه حافظ سره تعاون د پیسو د جوړو جامو وغیره وغیره یو کس تپوس کړی چې یو سړی واده کړی دی ماشومان هم دي د مزدورۍ دپاره بهر ملک ته لاړ شي نو د څومره وخت بهر د ښځې نه بغیر تېرولی شي چې د هغې وخت نه پس دته بیا راتلل ضروري دي دا د ده په ښځه باندې موقوف ده که چېرې د ده ښځه ده ته اجازت ورکوي په ډېر وخت هم تېرولی شي البته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا په خپل قانون کې ګرځولی چې کوم سړی د هغه تازه واده شوی دی نو هغه چې جنګ ته به لاړو نو 4 میاشتې پورې هغه ته اجازت دی 4 میاشتې پس به بیا کور ته راځي او دا یې داسې ګرځولی او دا قانون چې یو ځل مبارک د شپې گش کولو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د شپې گش کولو د شپې گش کولو یو کوڅه کې تېرېدو د هغې کوڅې د دیوال دننه د کور نه د یو جینۍ د سندرو اواز راتلو اشعار عشقیه اشعار حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غوږ کېښود چې دا نو د سندرو اواز و نو ده دا ګمان رالو چې دې کې چېرته چا مجلس ګرم کړی او څوک خوشي خلک دي پکې او زنانه ده پکې او شراب نوشي ده پکې د جاهلیت زمانه کې به دا کارونه کېدل په دیوال واوړېدو دروازه بنده وه چې په دیوال واوړېدو چې ویې کتل نه یو زنانه د کور کې بل څوک نشته او هغه داسې ده چې هغه جنۍ ده تازه واده شوی ده ناوي و حضرت عمر رضی الله عنه سره توره ده ورته وایي چې دا تا څه وې هغې ورته وایي چې صاحب ما خبرو ته پرېږده چې زه خپل بیان وکم نو بیا چې څنګه ستا خوښه یې هغه ځای کوو وایي چې وایه تا ته اجازت دی ما یو غلطي کړې وه ما سندرې ویلې او تا څو غلطۍ وکړي یو غلطي دې دا وکړه چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي واتوا البیوت من ابوابها کور ته چې راننوځي نو په دروازه راځي نو ته په دروازه رانلې په دیوال راوړېدې بل دا دی چې زه اجنبي زنانه او ته اجنبي سړی او حدیث مبارک کې راځي چې چېرته په یو ځای کې یو اجنبي سړی د اجنبي ښځې سره محرمې ني الا کان ثالثهما الشیطان او کما قال علیه السلام په دې کې دریم کس شیطان دی نو اوس ته زه یوازې یو بل څوک نشته دی دغسې یو بله خبره یې ورته وکړه نو حضرت عمر رضی الله عنه ووی چې زه معافي غواړم ما نه غلطي شوې ده
بعض حضرات دلته لیکي چې حضرت امیر المؤمنین بادشاہ او خلیفہ او خلیفته په داسې موقع باندې داسې قسم تصرف کول جایز وو د اصلاح معاشرې لپاره، لیکن سره د دې حضرت عمر صاحب داسې کسو چې څومره سخت نو دومره چې بچا د قرآن پاک آیت یا حدیث مبارک ورته بیان کنو فوراً بیا کان وقافا عند کتاب الله تعالی بیا به وی چې ټیک ده مانه خطا وشو. خو اوس راته ته وایي چې تا د سندرې ولې هغې به ته وایي چې صاحب زما دومره ورځې وشو واده مې شوی دی او زما خاوند ته استولی دی جهاد ته په لښکر کې تللی دی او د هغه دومره وخته شو، د هغه نه بغیر ما باندې وخت نه تېرېږي، څوک شته دی نه په کور کې، زه یوازې یم. نو په دې اشعارو باندې نور خو مې څه نه دي کړي، خو په دې سندرو ویلو باندې مې ځان ته تسلي ورکوله. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته هیڅ هم ونه وی، واپس رالو. او خپله لور بیبي وه چې هغه ام المؤمنین وه، د پیغمبر علیه السلام بیبي وه، حضرت حفصه رضی الله عنها، هغې ته وایي چې یو زنانه چې داسې وي چې د هغې تازه واده شوي د خاوند نه بغیر هغه څومره صبر کولی شي، زیات نه زیات. هغې ورته وایي چې 4 میاشتې. نو د هغې نه پسې دا قانون کې ولیکل چې 4 میاشتې چې کوم سړی مثلا زنانه یې کړي وي او ناوي وي ښځه او دی بهر لاړ شي نو 4 میاشتې پس ده ته بیا راتلل پکار دي، او بیا چې کوم دی نو دا حاجت پوره کړي نو د هغې نه پس دی بیا ځي.